دې کې اوله قضیه چې دا ضروریه مطلقه ده. ضروریه مطلقه کومې قضیې ته وایي؟ ثبوت د محمول نفس ذات د موضوع ته، نفس ذات د موضوع ته ضروری وي په موجبه کې، یا اصل د محمول د نفس ذات د موضوع نه ضروری وي په سالبه کې. نفس ذات څه معنا ده؟ د نفس ذات دا معنا ده چې وصف عنواني د موضوع لره پکې دخل نه وي. دا ضروریه مطلقه مفاد د ضروریه مطلقه ضرورت ذاتی دی په ایجاب کې یا په سلب کې. نو د دې دوه مثاله پکار دي، یو د ضروریه مطلقه موجبه او بل د ضروریه مطلقه سالبه. د دې مفاد ضرورت ذاتی دی فی الایجاب او السلب، او دا جوړیږي په ذات او ذاتیاتو کې. لکه ذات کلی او ذاتیات جزئی، لکه انسان او حیوان ناطق. دا انسان ذات ته او کل او حیوان ناطق ذاتیات تی اجزا دي. دا ثبوت د ذاتیاتو نفس ذات ته موضوع ته ضروری دی. ولی ځکه دا ذات مرکب دی له ذاتیاتو نه. ذات چې دی دا مرکب دی له ذاتیاتو نه او ذاتیات اجزا دي. نو ثبوت د اجزاو کل ته ضروری دی، ځکه کل په غیر د اجزاو نه کل کیږي نه. لکه مثال په خارج کې د موجبه کل انسان الانسان حیوان ناطق بالضروره. دا الانسان موضوع شو، حیوان ناطق محمول شو او نسبت پک ایجابی دی. ثبوت ته حیوان ناطق انسان ته ضروری دی، خو نفس ذات ته انسان ته دې کې د وصف عنواني لحاظ نشته. دا د موجبه مثال شو. سالبه به جوړیږي په متباینینو کې. د یو مباین سلب د ذات د بل مباین نه ضروری دی. لکه انسان حجر دا متباینین دي، دې کې به ضروریه مطلقه سالبه جوړیږي. سلب د یو مباین د ذات د بل مباین نه ضروری دی. لکه دا به داسې وایي بالضرورت، دا جهت دی. لا شیء من الانسان بحجرنا، دا جهت که ته مخکې راوړي او که وروسته راوړي. لا شیء من الانسان بحجر بالضروره، سلب د حجریت د ذات د انسان نه ضروری دی. مفاد د ضروری مطلقه او حاصل څه شی دی؟ ضرورت ذاتی دی په ایجاب کې یا ضرورت ذاتی دی په سلب کې. دویمه قضیه چې ده دائمه مطلقه ده په موجهات کې. دوام څه ته وایي؟ شمول ازمنه او ثلاثه ته. یو شی چې په دریو زمانو کې موجودی، په ماضی کې همي، په زمان الحال کې همي، په زمان الاستقبال کې همي، نو دی شي ته دائم ویلی شي. څه؟ دائم ماخوذ دی دوام نه. دوام څه ته وایي؟ شمول ازمنه ثلاثه. چې یو ثبوت ته محمول موضوع ته دائمي، یعنی په ازمنه او ثلاثو کې وي، نو دې ته دائمه مطلقه وایي. څه؟ دائمه مطلقه. او دا جوړیږي په ماده د ضروری مطلقه کې. په چا کې؟ کوم مثال کې چې ضروری مطلقه جوړې ده، په هغه مثال کې بعینه دائمه مطلقه جوړیږي. نو د موجبه په مثال کې به موجبه جوړیږي او د سالبه په مثال کې به سالبه دائمه جوړیږي. خو صرف فرق به دی چې د بالضروره په ځای به بالضروره لفظ به لرکای او بالدوام به یږدي، بیا به جهت بالدوامي. او دا په ماده د ضرورت ذاتی کې جوړیږي دائمه مطلقه. ولې؟ لکه ضرورت ذاتی کې ثبوت د محمول ذات ته موضوع ته ضروری. دغه محمول د ذات د موضوع نه چې ضروری شو،
د هر ضرورت سره دوامي بیږي و د هر دوام سره ضرورت نشته نو د ضروري مطلقي او د دایمي مطلقي په منځ کې نسبت د عموم او د خصوص مطلق دی ضروري مطلقه خاصه ده او دائمه مطلقه عامه او د خاص په ماده کې عام جوړیږي و عام کله کله د خاص نه جدا کیږي نو کوم مثال کې چې ضروریه مطلقه جوړېده په حق کې به دائمه مطلقه جوړیږي موجبي په مثال کې موجبه او د سالبي په مثال کې سالبه دائمه مطلقه موجبه څه ته وایي چې ثبوت ته محمول ذات ته موضوع ته دائمي همیشه وي چا بسې دا محمول دی موضوع ته ثابتي په ازمینه او ثلاثو کې ماضی کې هم په حال کې هم په استقبال کې او سالبه به بیا دای چې صد د محمول د ذات د موضوع نه دایمي دا محمول د دې موضوع نه مسلوبي دائما په ازمینه او ثلاثو کې دا ضروریه دائمه مطلقه جوړیږي په مثال د ضروري مطلقي کې ځکه ضرورت ذاتی ضروری مطلقی مفاد ضرورت ذاتی دی اور دائمی مطلقی مفاد دوام ذاتی دی او ضرورت ذاتی خاص دی او دوام ذاتی عام دی څنګه چرته چې ضرورت ذاتی وو ثبوت ته محمول ذات ته موضوع ته ضروری وو دا ثبوت ته محمول و ذات ته موضوع ته دائم همي لیکن دائمه عامه ده دوام عام دی څنګه ثبوت ته محمول ذات ته موضوع ته دائمي نو دا نه ده ضروري دا ضروري نه ده چې ثبوت ته محمول ذات ته موضوع ته دائمو نو چې دا ضروري دوام راځي بیر ضرورت ته هم ځکه ضرورت څه ته وایي عدم الانفکاک مع امتناع الانفکاک ضرورت څه ته وایي عدم الانفکاک چې دا محمول د موضوع نه منفک کیږي هما امتناع الانفکاک چې دا انفکاک ممتنع او دوام څه ته وایي عدم الانفکاک مع جواز